نجاشی چې کله وفات شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو صحابه کرامو ته چې نجاشی وفات شوی او د هغې جنازه کوو. زمونږ حنفي مذهب دا دی چې د مړي د جنازې لمونځ کې نو د جنازې د مانځه د صحت شرط دا دی چې هغه مړی به ستا د وړاندې پروت وي. که ستا د وړاندې دی او هغه غایب وي نو غایبانه جنازې نه کېږي. دا کمې جنازې زمونږ ګرد و نوا کې غایبانه کېږي دا سیاسي جنازې دي. یو حقیقي جنازه ده یو سیاسي جنازه ده. خلکو کې اسې د هغې څه اظهار یکجهتي دپاره د هغې سره خپله همدردي میلاوولو دپاره هغه خپل ځان د هغې همنوا ښودو دپاره پارکونو کې خلک راجمع کېږي جنازې کوي. لیکن دین هم حق دی او حنفیت هم حق دی. دین هم حق دی او بے په دین کې زمونږ مذهب د امام ابو حنیفه حنفیت هم حق دی. حنفی مذهب دا دی چې غایبانه جنازه نه کېږي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د نجاشی غایبانه جنازه کوي. اوس حنفی مذهب کې دا دی چې نه کېږي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم غایبانه جنازه د حضرت نجاشی کړې ده. نو زمون حنفی علما د دې جواب کوي وای الله تعالی محبوب صلی الله علیه وسلم ته دازمکه وتا راون غختله ران غختت پیچلې کړه دا جا نماز باندې بنده مونږ کوي او به را ټول کی دازمکه خدای پاک را لنډ کړه. رسول الله دلته ولاړ دی من ته خو لرې دی لیکن حضور صلی الله علیه وسلم نه نجاشی لرې نه دی د هغې نه وړاندې دی. زمونږ رسول الله د هغې جنازه کړې ده. اوس که دې مولیانو کې هم څوک داسې پیدا شي چې کشمیر کې کس مړ شوی او هغې ته دا ځمکه و چې ما ته راټوله شوې ده او درستو نه مخکې ته راغلې ده ځکه جنازه چې کوې نو هغه مړی به ستا د وړاندې ستا شاته به نه نو که کس داسې کې مړ شوی دی چې هغه دلته پاکستان کې هغه سمت مشرق کې دی او ته سمت مغرب کې او مونځ کې قبلې ته دې مخ کړی دی او مړی ستا نه شاته پروت دی په ډېر لرې کیلومیټرو کې او ته وایې چې زه د دې مړي مونځ کومه نو ته خو به سم صاحب کرامت یې ځکه هغه سیټ باندې مخې ته راوړی نو موږ خو کرامت منو که نه. نو که څوک داسې دعوه کوي بیا خو صحیح ده خو دا داسې یقیني قطعي یقیني حتمي قول چې بنده کولی شي هغه صرف او صرف د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق کولی شي. بل کس که داسې ولایت باندې دعوه کوي ممکنه ده لیکن قطعی نه ده یقیني نه ده. موږ فیصلې شریعت باندې کوو چې کوم ټوس دلیل دی هغه بنیاد باندې کوو.